والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نبی علیه السلام د سیرت سلسله وار درسو چې نبی علیه السلام کله د غار حرا نه را واپس شو او نبی علیه السلام په مختلفو روایاتو سره چې نبی علیه السلام ته جبرائیل علیه السلام د خپل سینې مبارک سره جوخ کو او زور ورته ورکو او یا په یو روایت کې دا راځي چې نبی علیه ابن شهاب الزهري هغه په یو مرسل روایت کې دا نقل کړی دی چې جبرئیل امین نبی علیه السلام فرمایي چې جبرئیل امین علیه السلام هغه زما سینه اوس پړدله او چې کله سینه اوس پړدله نو د اغینا سینه را له اوس پړدله او د اغي سره زی په یو داسې مسند یعنی په یو داسې تخت باندې کینولم چې هغه د ملغلرونه هغه جوړ شوی نو دا د نبی علیه السلام د وحی د حواله کولو او د کرنګي د نبوت د حواله کولو او د وحی ابتدا و چې په مختلفو روایتو کې هغه راغلی ده او نبی علیه السلام ته د جبرئیل علیه السلام د طرفه او دا یو بشارت او دا منصب ورته کړی شو چې دا د نبی علیه السلام ته دا منصب دا د سو دا د نبوت چې ابتداء په نبی علیه السلام باندې دغه آیاتونه چې اقرأ باسم ربک الذی دا پنځه آیات دا الله تعالی تر طرفه یو پیغام او د چې کله نبی علیه السلام د غار حرا نه هغه کور ته واپس راته نو وی چې اریا و انا یا اریا وکانه هغه نبی علیه السلام ته نبی علیه السلام لیدنو نبی علیه السلام ته ویدغوی چې السلام علیک یا رسول الله نردینه دا معلومه شوله چې نبی علیه السلام کور ته په خوشحالو سره هغه را واپس شوی او دا یقین ورته وشو چې الله تعالی ماته یعنی هغه عظیم الشان سیز هغه راکړي چې هغه سره هغه نبوت ته او رسالت ته او د کرنګي په بعض نور روایتو کې راځي عبید بن عمر رضی الله تعالی عنہ دا مرسل روایت چې جبرئیل علیه السلام راغی او زی په یو مسند باندې یعنی په یو تخت باندې هغه کینه ولما چې هغه د جواهراتونه هغه جوړ شوی نو دغه اشاره دغه نبوت ته ده چې دا سره یو اعلی منصب دی او چې کله دا یو بنده ته میلادیږي اعلی منصب دی په اعلی ځای باندې کینول گویا کې دا دینه منافی نه دی نو دغه ټولو واقعیا مخې ته راغله او بیا نبی علیه السلام چې کله را واپس شو نبی علیه السلام کور ته راغی او خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه ته ټوله واقعیا هغه واوروله او جبرئیل نبی علیه السلام ته چې زما خطر دی یعنی اسنه چې زه شمه یعنی زه ضایع نشم نو نبی علیه السلام ته خپل زوجي حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه ته فرمایي چې رتا ته خو دې یعنی دا خو ستاسو لپاره بشارت ارګز داسې نشي کېدی یعنی چې ته دې سکی یعنی ته دې او یارول شي الله په ذات مې قسمی اخیو ته دا قسم کړ چې الله تعالی بچا تا چرته هغه رسوا نکي ولی چې تا کې کوم هغه صفات موجود دي چې هغه صله رحمی ده هغه د خلکو سره نیک سلوکی ده هغه د خلکو پیټي او پندونه او چتولي او د خلکو د قرض ذمہواری اغستل دي د خلکو سره دا نیک سلوکونه کوي نو تابع الله تعالی چرته هغه بزایا نکي چې چرته بیماری چرته ناداری ته د هغه خبرګيري کوي ته د خبر اخلي هغه سره لاس امداد کوي څومره وس موافق دي هغه ور سره ته کوي او دا رنګ ته د ملمنو ملمستیا کوي دا سوال نه پیدا کیږي چې تا الله تعالی یعنی هغه سو کې هغه تعالی رضایت کی بلکې دا خو ستا شان داسې دی ستا د هغه په وجه باندې الله تعالی دا کوم نبوت درل راک او الله تعالی ته مبعوث کړی دی مخلوق ته او تر دې امت سيو تر دې امت چې کوم هغه نبی دا وته د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د طرفه دا اویل شولو چې البته یعنی د پورا سبق هغه خلاصه ده چې الله تعالی په یو سړي کې د شانتي کمالات کیدي او د شانتي هغه صفات پاکیزه او داسې اخلاق هغه په داسې انسان کې جمع شي چې هغه انسان هغه د فضائل خزانه او د هغه کان جوړ شي نو د هغه رسوایی
دا ډیره زیاته ناممکنه ده. البته د داسې بنده نه رسوي په دنیا باندې کیږي او نه په اخرت باندې کیږي. او حق تعالی شانه هغه یعنی نبی علیه السلام په خپل رحمت سره هغه ونوازو او د هر آفت او د هر مصیبت نه الله تعالی هغه محفوظ هغه وساتو. او یو روایت کې راځي خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام ته هغه تسلی ورکړه او ورته وی چې زما پوره امید دی چې ته د دې امت هغه نبی او د کرنګي د تمام واقع خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها ته چې بیان کړله. نو خدیجه کلبرا رضی الله بل روایت دی. نو خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها ورته وی چې رتا ته بشارت وی چې د خدای قسم چې یعنی تاسو سره الله تعالی سوا د خیر او د بلای نه بل یو یعنی بلا یعنی اس په اومه نه کې سوا د خیر نه تاسو سره بل اراده هغه نشته د کوم منصب چې د الله تعالی تر طرفه ته راغلی هغه قبول کا او هغه بغیر څه شک او شوبې نه هغه څه دی هغه حق خبره ده. او بیا رداوی چې رضا اومه زیر راکوم چې د الله تعالی سي الله تعالی رسول او هغه اومه برحقای. او په یو روایت کې بیا دا راځي چې کله دا واقعا نبی علیه السلام خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها تواورل. خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام لره روان کو او نبی علیه السلام هغه خپل تر زوی ته ورقه بن نوفل هغه ته بوته چې هغه په زمانه د جاهلیت کې دا سو یو بت پرست خدای دا نه خو خول چې رزدي بوتانو ته سجدي وکړه. نو د نصرانیت اختیار کو چې کله نصرانیت اختیار کو او د اغه نه بعد د خپل زماني یو لوی عالم هغه جوړ شوی او چې کله وی نبی علیه السلام ورته سلام نو په دغه وخت کې ډیر زیات کمزور خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها چې کله نبی علیه السلام هغه بوته او د پوره واقعي ورته هغه واوروله. نو چې کله وته د پوره واقعي واوروله نو هغه ورته وی چرته چرته ترختینه په خپل تحقیق کې چې تاسو کومه فرشته راغلی یقینا د هغه فرشته و چې کومه فرشته حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام ته هغه راتلله او دغه ټول حال او چې حال احوال هغه ورته وی او نو وی خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها بیا دغه خپل ترته وی بل روایت داسې دی چې خپل ترته وی چې د ترزویا یعنی تل د وروارنه تاسو وکا نه وروارنه تاسو وکا چې دو سلی دي ته د دینه د هغه سيزونو په اړه کې معلومات هغه وکا. نو چې کله نبی علیه السلام وکړه ټول خپل بل روایت ده چې کله ټول خپل واقعیا او چې د شانتمات او فرشتہ را لاله او زیزان سره راځي خپل ماته اقرا لفظوي موت چې رزو دوستون کې دغه پورا واقعیا ورته وي انو چې کله ورقه بن نوفل دا ټول واقعیا واوریدل نو ورته بیا یقین راغی چې بالکل چې تاسو او فرمایل نو دا بالکل حق دي او ورقه بن نوفل د دې خبرې په خپل باندې اعتراف او مکچون کې دا سو دا د خپل کتابونو عالم انو چې په هغه کې د خپل کتابونو عالم په هغه کې د نبی علیه السلام صفات هغه بیان شوی او چې کله ورقه بن نوفل دا تمام حالات واوریدل ان ورته وی چې دا خو هغه فرشته ده چې کومه فرشته به موسی علیه السلام ته هغه راتلله کاش چې ته په کومه زمانہ کې یعنی زستا په زمانہ د پیغمبرای په زمانہ کې هغه موجود وي او کله ستاسو خلک د تا د وطن نه وباسي د خپل ملک نه دی د خپل کلی علاقې او د وطن نه دی وباسي کاش په هغه وخت کې د سناسه طاقت ورو سناسه کوي وي نو ما وستا طرفداري کړی و. نو چې کله وی دا خبره واوریدل نبی علیه السلام ته په تعجب کې تاسو کو چې آیا یعنی چې ځکه پیغمبر شم یعنی زه پیغمبر شم ماته پیغمبر میلا شم بیا زما د خلک ما سره ودوم روزياتي کې چې د ما د خپل کلی نه به وباسي او د هغه واقعیا ان شاء الله وړاندې هغه روانه ده چې سوخ هغه نبی علیه السلام کله دعوت ورکاو او بیا سوخ بعد نبی علیه السلام ته حکم د اجرات شو اکه چې ما کوي هغه پری خود له ابي مدینه منوره ته نبی علیه السلام ته چونکی هغه واقعیا هغه سبق هغه ان شاء الله په خپل ځای باندې راځي خود اغه نه وړاندې چې کله اومه وي سره زی تیر شولې نو د ورقه بن نوفل د هغه انتقال هغه وشو او د دې سره سره چې کله د هغه انتقال وشو نو د اوس بیا نبی علیه السلام ته دغه د ورقه بن نوفل چې دا کوم خبري وي هغه ورته وړاندې کېدلی او په بل یو روایت کې راځي چې ورقه ورته سووي نو چې کله د ورقه بن نوفل د نبی علیه السلام تمامي خبري واوریدلې
نو په هغې کې ورته د ورقه بن نوفل هغه ورته وایي چې زه تا ته زیری هم درکوم او زه ګواهي وبه تا ته درکوم چې ته هغه پیغمبر چې کوم پیغمبر ده مسیح ابن مریم علیه السلام نه بعد یعنی چې هغه بشارت د ورکړی دی او ته په مثل د موسی علیه السلام یعنی ته هغه پیغمبر او ان قریب د چې الله تعالی به تا ته څه کوي یعنی الله تعالی به تا ته د جهاد هغه حکم کوي او دغه رنګ لکه څنګه چې موسی علیه السلام ته د الله تعالی تر طرفه د جهاد او په شریعت هغه شریعت چې هغه موسی علیه السلام ته هغه حواله شوی نو په هغه کې قصاص او د حلال او د حرام احکام هغه على وجه الاتم هغه مشتمل د دې وجنه ورقه بن نوفل باوجود د نصرانیت نه هغه دا وی چې یاره دا هغه فرشته چې کومه فرشته په موسی علیه السلام باندې نازلېدله یعنی په هغه وخت کې او دغه رنګ خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د ورقه بن نوفل چې دا تمام حالات هغه ته بیان کړو ورقه بن نوفل د نصرانی کېدلو نه باوجود کومه دغه فرشتي چې دا عیسی علیه السلام سره یعنی د هغې تشبیه او په یو روایت کې دا دي چې یاري د تللو په وخت کې ورقه بن نوفل د نبی علیه السلام هغه سر هغه خپل او کور ته واپس راغی او څو ورځې وی تېرې نه وي چې د په زړه کې دا یره راغله چې یاره هسې نه چې زما په زړه کې یعنی انتظار یو خو دا به چې کله نبی علیه السلام ته دا کوم حالات سخت رالل د دې وجې نه چې د نبی علیه السلام په دوباره باندې سوچ یعنی دغه وحی طرف ته یعنی د نبی علیه السلام هغه شوق پیدا شي په دې وجه باندې د ابتدایي واقعیا هغه یعنی هغه دا لومبای وحی هغه د نورو وحی په لحاظ سره هغه سخت و د نبی علیه السلام د سیرت احوال ان شاء الله وقتن فوقتن به دا ذکر کیږي او د ویډیو په شکل کې ان شاء الله تاسو ته وړاندې کیږي الله دې موږ تاسو ته په باقی ژوندۍ کې د نبی علیه السلام په سیرت باندې عمل کولو توفیق راکړي